ما ذکر کہو چې دا صفت ته الله ره سترګې الله پیدا کړلی او د دې کل اختیار د الله سره دی. ساحر سره د اختیار نشته دی چې الله سترګې پیدا کړي چې په دې سترګو سره دا انسان لیده کته کوي، د تخر خخ کاری انسان کاری، ژوندې او مړ کاری، تیارا او رڼا ورته ښکاري، سپین او تور ورته تور ښکاري. او ساحر د سحر کی جادو دی وکي او بیا دی هغه ته رسې او امساګانې ماران ښکاري. دا اختیار الله رب العزت ساحر لنه دی ورکړی. دا صفت ته الله دی او د الله په هیڅ یو صفت کې داغه مخلوق داغه سره شریک نه دی. دلیل په دې کې وایي د قرآن مجید نا سورۃ الانفال اللہ رب العزت فرمائی جنگ بدر واقعہ دا مسلمانان مومنان لگ دی او کافر چی دی آغاز زیاد دی. اللہ فرمائی ولو اراک، اللہ فرمائی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، او یاد کئی ہاں وقت اے مومنانو دا جنگ بدر آغا میدان یاد کے آغا وقت یاد کے اللہ وی چې کله ما ستاسو دشمنان تاسو په نظر کې لخ کار کړل، هغه و زیات او الله وت لخ کار کړل. دا تصرف پسترګو کې چا وکړو؟ الله وکړو. اوس که یو سړی وایي چې ساحرم دا کار کولی شي، دا مشرک دی که نه دی؟ دا الله په صفت کې د ساحر شریک و که شریک نه کو؟ نو د نظر بندۍ عقیده چې په خپلو جنترو منترو باندې ساحر نظر کې دا تصرف کولای شي چې شی یو هغه ته بل ښکاري، نو دا عقیده سره د شرک عقیده ده. د قرآن مجید ګڼ آیاتونه دي چې هغه د دې عقیدې سره متصادم دي چې نن کومه عقیده خلکو په ساحرانو باندې جنتریانو منتریانو باندې جوړه کړې ده. قرآن مجید د سحر په باره کې الله څه فرمایي؟ سورۃ الاعراف وګورئ، سورۃ یونس وګورئ، سورۃ طه وګورئ چې کله هغوی خپل امساګانې او رسۍ وغورځولې ساحرانو د موسی علیه السلام په مقابله کې. موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ ما جئتم به السحر، دا تاسو چې څه وکړل دا خو ټوله ټګي برګي ده. دا څه دي؟ ټګي برګي ده، دروغ، دوکه، فریب. ان اللہ سیبطلہ، وسوسه ان قریب الله با دا باطل خلق ته باطل الله کاروي، دا باطل دی. او بیا الله خپل پیغمبر ته وایي کوي موسی علیہ السلام ته واوحینا الی موسی ان الق عصاک تلقف ما یافکون. الله وایي موږ موسی علیہ السلام ته وحی وکړه. وحی چاته وکړه؟ موسی علیہ السلام ته. معززی باذن اللہ، معززی باذن اللہ. اللہ وحی کوي، حکم کوي. موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې خپل امسا وغورځوه. موسی علیہ السلام امسا وغورځوله. د موسی علیہ السلام د امسا نه اجدها چا جوړه کړه؟ الله جوړه کړه. دې ته وایي معجزه او وحی. او قرآن مجید ګوره پیغمبر نه د معجزې تردید کوي. اسی معجزه وای معجزې ته معجزه ځکه چې پیغمبر د هغې د اظهار نه عاجز دی. پیغمبر په لاس کې هیڅ دی، هغه ته پته هم نه چې دا څه شوي دي. دا فعل د چا دا د الله. نو موسی علیہ السلام چې کومه امسا وغورځوله د هغې نه اجدها الله جوړه کړه. اوس خلک څه وایي؟ وایي د سحر کې چې کوم اثر یې دا باذن الله. څه وایي؟ دا باذن الله. نو معجزه باذن الله، سحر باذن الله. په سحر او معجزه کې څه فرق پاتې شو؟ په ساحر او پیغمبر کې څه فرق پاتې شو؟ په قرآن کې یو ځای دا نشته دی چې موږ ساحرانو ته وحی وکړه یا موږ ته حکم وکړو. الله وایي موږ موسی علیہ السلام ته وحی وکړه. او موسی علیہ السلام ته الله رب العزت چې کله هغه په زړه کې یره محسوس کړه
چېرې دا ټګي برګي کوي خلک دوکه کوي دي د سحر نه نو یریدلې د جادو نه نو یریدلې نن خلک وایي ګوره موسی علیه السلام د جادو نه ویریدو کمبخته په موسی علیه السلام باندې داسې الزام لګي د الله په توفیق سره زه د آزاد کشمیر پوری تللی یم بلوچستان پوری زه تللی یم او هر ځای ما دا چیلنج کړی دی که تاسو وایئ چې سیر کې سا سرچ کړی دا ګوته صرف نیغومه او دا ټول ساحران دې راغونډ شي او په دې خپلو جنترو منترو صرف لږه راکاږه کړي ګوته غیب کول او کټ کول او نقصان رسول پرېږدو صرف راکاږه دي کړي زه به د دوی دا سیر ومنم نه پورې چا دا چیلنج نه دی قبول کړی زه د سیر نه یریږم نو موسی علیه السلام خو د الله پیغمبر او هغه د سیر نه څنګه یریږي هغه خو ته وایي ما جئتم به السحر دا تاسو چې کړی دا خو ټوله ټګي برګي ده او بیا موسی علیه السلام ته ګوره الله تسلي ورکړي لا تخف انک انت الاعلی یریږه مو اعلی وته موسی علیه السلام د هغه امساګانو د رسول نه یریدلې موسی علیه السلام د دین یریدلې چې دا خلک دوکه نه کړي دا ساحران الله ورته تسلی ورکړه چې نه دوی په خپل مقصد کې نشي کامیابې دي ولا یفلح الساحر حيث اتى دا ساحران کا هر څوک یو کده هر طرف راشي نشي کامیابې دي انک انت الاعلى اے موسی تبع اعلی تبع زور ولي مقابله وسته ګړي او بیا الله وضاحت کوي چې دا دوی چې کوم کار کړي دي نو کله الله وی تلکف ما یافکون دا دوی چې سکړی دي دا ټول سړي دا دروغ دي دا سړي دا دروغ دي کله قران وی انما صنعوا کید الساحر دا دوی چې کوم افساګانی او رسۍ راوړلي صنعوا دي کې د صنعتکاری کړي دا جوړ کړي د مخکې نه تیار کړي راوړي دي ښه او خلک وایي دا په منترو کار دي په منترو نه کېږي دا هغه ځان سره مخکې نه تیار راوړي ټګي برګي ده ستا نه په انګریز ښه دی هغه ته میجیک آرټ وایي او ته سره د علم چې دی سحر نه پېژنې او بیا قرآن وضاحت کوي قید الساحر دا د دې ټګمار الله وایي چل ول دی او بیا ګوره خلک نه پوهېږي بیا خلک کوئی سحر کې اثر شته دی چارا باندې کوډي کړلي چارا باندې منتري کړي دي د علماء سو د خلکو عقاید برباد کړي سحر کې اثر شته دی جادو کې اثر شته دی په جنترو منترو کې اثر شته دی دریم عقیده چې هغه اتفاقی شرک دی د خلکو هغه عقیده د دجال ده چې آخره زمانه کې به دجال راځي باران نه به ورې زرغونې به کوي سړی به وجني سړی به راژوندی کوي ګوره قرآن مجید کې کله چې الله رد شرک کوي نو هلته الله لفظ من دونه او من دون الله ذکر کوي ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه کې نظر راځي که نه راځي صاحب پکې راځي که نه راځي جادوګر دجال پکې راځي او که نه راځي نو قرآن مجید خو من دون الله رد کړی دی الله رب العزت وایي والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر د الله نه سوا چې تاسو چا ته आवाज کوئ الله وایي دوی سره خو د قطمیر غونته کې د کجورې دا بمبته نه ده په دې چې د الله پاسه سپین پوسته کوي الله وایي دغه اختیار سره هم نشته دی او ته وایي دجال به راځي به زرغونې کوي څه به کوي زرغونې به کوي الله وایي زرغونې خو پرېږدوه ونه د کجوري راخیلول دا زما کار دی باغې کې میوه راخیلول زما کار دی بمبته جوړول زما کار دی ستا دا دجال خو په دغه بمبته له پاسه دا سپین پوسته کې چې دی دام نشي خیجولی خیجولی شي ما کان لکم ان تنبتوا شجرها په ټوله دنیا را غونډه شي الله چیلنج کوي یو بوټی هم نشي راخیجولی یو بوټی زرغونې خو پرېږدوه قرآن چیلنج کوي قل ارأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله فرمایي چې اے خلکو
دا تاسو چې کوم فصلونه کوي، تخمونه کرئ، بیا دا را زرغونول الله وی دا تاسو کوئ که زه کوم؟ الله وی دا زه کوم، دا تاسو نشئ کولی. قل افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله وی دا کمی اوبه چې تاسو څکئ، د وریځو نه دا اوبه مونږ را ورو، دا بارانونه مونږ کوو که دا تاسو کوئ؟ دا څوک کوي؟ نو آیا داسې څوک شته دی چې هغه داسې ووایي چې د آخره زمانه کې به یو دجال راځي هغه هم دا کار کوي؟ اب مسلمان پاتی شي. قرآن مجید کی اللہ چیلنج کئی سورۃ روم کی، اللہ الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. موتا اللہ مونږ لیدلې ده؟ نه لیدلې کنه. الله مونږ سب پیژنو، داغه په صفاتو، داغه په قدرتونو، داغه په کارونو. الله هغه دی چې موږ پیدا کړیو، الله هغه دی چې اسماني جوړ کړل، الله هغه دی چې ځمکه یې خوره کړل، الله هغه دی چې بارانونه وري، الله هغه دی چې زرغونې کوي. دا سیده کنه ده. نو الله ځکه وایي الله الذی، ګوره اسم اشاره ده، بلکې دې ته اسم موصول وایي. الله الذی، الله هغه دی وایي پیژنا، خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې، ثم رزقکم، بیا ستاسو د رزق انتظام کوي، د بره نه باران وایي، د ښکته نه زرغونې کوي. ثم یمیتکم، بیا تاسو ته مرګ بدر کوي. ثم یحییکم، بیا به تاسو راجندی کوي. بیا الله چیلنج کوي، هل من شرکائکم، دا تاسو چې د الله سره شریکان کړي دي، چا سره پیر بابا شریک کړل، چا سره پیغمبر علیہ السلام شریک کړل، چا سره ساحر شریک کړل، چا سره نظری شریک کړل، چا سره دجال شریک کړي دي. الله ټول مشرکان چیلنج کوي، هل من شرکائکم، آیا شته د تاسو په دې شریکانو کې من هغه څوک یفعل من ذلکم من شیء چې په دې کارونو کې یو کار وکړي. سبحانه وتعالى عما یشرکون. مړه دا ته چې ور سره شریکي، الله د دوی نه پاک دی. الله عزت پاک یم د دې شریکانو. زما عزیزانو مختصر کوم چې سوال او جواب ته چې دی هغه وخت پاتې شي. خپل عقاید او اصلاح پکار ده. دا یوازې زما کار نه دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخري رسول دی. دا زما کار، ستاسو کار دی. د خپل عقیده اصلاح کول، بیا د بل فکر کول، د هغوی عقاید صحیح کول، خپل عمل صحیح کول، بیا د بل د اعمالو فکر کول. ما یو ورور ماته مانځه وروسته او د مانځه نه مخکې، حالانکې زما دا عادت دی، خوی دی زما چې زه دا خبره نیمګړې نه پرېږدم. د عقیدې سره عمل ضرور زه بیم، ځکه چې قرآن کم ځای د جنت بشارت ورکړلی ده، عقیده صحیح، عمل صحیح، دوه خبرې. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. شرک پرېږده که د الله سره ملاوېدل غواړې، جنت ته تله غواړې، او عمل دې صحیح که الله وایي، نو انشاءالله بیا به د الله سره ملاقات وکړې او جنت ته به ځې. په دې دواړو کارو کې یو هم کمی، نو بیا جنت ته نه شې تللی. نو وړاندې عقیده د شرک نه بالکل پاک، بالکل پاک، چې ذره بر دې په عقیده کې شرک نه وي. بره ښکته چې څومره دی دا ټول مخلوق دی او محتاج دی، د الله سره هېڅ څوک شریک نشته. داسې عقیده به جوړوئ که نه؟ انشاءالله فایده به ستاسو خپله وي، په دنیا کې مو په آخرت کې فایده به ستاسو خپله وي. بالکل به وزګار شئ، نه به تعویذونو نه ځئ، نه به کوډې نه یېرېږئ، نه به د منترو نه یېرېږئ، نه به د نظر نه یېرېږئ، نه به یا رسول وې، نه به یا علي وې، نه به یا پیره بابا وې، نه به په خوب کې یېرېږئ او نه به په یخه یېرېږئ، نه به در باندې چا سوری کېږي، نه به نظر پاڼې لوګی کې او نه به کونجه کې بچو ته اچې، مزې به کې بیا. لا اله الا الله، الله یو دی. دویمه خبره اعمال صحیح. ګوره موږ ټول مسلمانان یو که نه مؤمنان؟ کلمه موږ ویل ده که نه؟
نو مسلمان څه ته وایي؟ ور قرآن مجید کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي دوی ته ووایا اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا. تاسو د الله او د رسول خبره ومنه، تسلیم وکړه، سر ورته ټیټ کو. کچېرې تاسو د الله او د پیغمبر خبره ومنله او پوره تسلیم وي، پوره منلو ته، فقد اهتدوا، نو بیا تاسو کې هدایت ومومئ. کچېرې داسې نه وي نو ګوره نشي کېدی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. الله قسم خوري چې پیغمبر استا فیصله دوی نه منلې، هغه وخت پورې مسلمان نشي کېدی، مؤمن نشي کېدی. لکه څنګه چې یو سړی د قرآن حکم نه مني او هغه مسلمان مؤمن نشي کېدی، کېدی شي مؤمن. دغه شي ته پیغمبر علیه السلام راوړې دین داغه سنت او داغه طریقې نه مني، هغه مؤمن نشي کېدی. د پیغمبر علیه السلام فیصله نه مني، هغه مؤمن نشي کېدی. کېدی شي وګوره په موږ کې چونکې د معاشرې سره موږ را روان یو کنه، نو چې څنګه په دې معاشره کې شرک دی کنه او د هغې نه موږ متاثره شیو او په ناپوهۍ کې لګیا یو دغه شرک او دغه شانتي په دې معاشره کې دا مشوره شوې ده چې الله غفور رحیم دی، الله به موږ معاف کړي. او لګیا دي څوک په سود کې، څوک په رشوت کې، څوک په زنا کې، او څوک په بې حیایۍ او فحاشۍ کې، ناپ تول کمی دی او ملاوټ دی او ذخیره اندوزي ده، د مور او پلار نافرمانیانې دي، ظلم او زیاتې دی، د خلکو په مالونو باندې قبضې دي. دا ټول هر صدي که نه دي؟ الله غفور رحیم دی. نو دویم کار موږ له دا دی چې د تقوا ژوند به تېرو. دا ټول کارونه ناروا کارونه به څه کوو؟ دا به پرېږدو. مؤمن سړی داسې نه وي چې هغه د ایمان هم راوړي، هغه د کلمه هم وایي د لا اله الا الله محمد رسول الله، او بیا دې نه د الله حکم مني او نه د رسول حکم مني. ورته څومره ښایسته ښایسته هلکان زمونږ زلمي په دې مجلس کې ناست دي، ګیرې خریالي دي. ولې؟ د دوی قصور به وي، خو دې معاشرې دا کار کړی، زمونږ علماء سو دا کار کړی ده. بس کلمه دی وي مسلمان دی، هیڅ خبره نه ده، مړ دا ګناه دی، الله به دې معاف کړي. چا ویلي دي؟ قرآن شرط لګی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، چې د ګناه کبیره نه د ځان بچ کو، ان شرطیه دی الله وی جنت ته داخلوم. ته به ګناه کبیره کې او داسې به جنت ته لاړ شي. ګناه به پرېږدو، په مخ باندې به ان شاء الله خف کولې ګیرې پرېږدو. صحیح ده کنه؟ ده ځکه الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. د پیغمبر په ژوند کې ستاسو د پاره ډېر ښایسته نمونه ده. د پیغمبر ته وګورئ، ان تطیعوه تهتدوا. که د دې پیغمبر پسې روان شئ نو هدایت به مومئ. هسې ګوره هدایت نشته دی. هغه اذکار، هغه دعاګانې، هغه عبادات، هغه نوافل، هغه معاملات، هغه ژوند تېرول چې په کومه طریقه باندې پیغمبر تېر کړی دی، صحیح ښوولي دی، هغه ټول به کوو که نه انشاءالله. د الله بندیانو هغه دعاګانې زده کوئ. جومات ته راځئ، کومه دعا به وایي، جومات نه وځئ کومه دعا، د همبسترۍ کومه دعا ده، د وده کېدو کومه ده، د پاسېدو کومه ده، د بیت الخلا کومه ده، د راوتو کومه ده، د روټۍ خوراک، د اوبو څښلو، دا ټولې دعاګانې زده کوئ. موږ ځان ته مؤمنان مسلمین وایو. کاروبار په هغه طریقه چې په کومه طریقه پیغمبر مونږ ته ښوولی دی، معاملات په هغه طریقه چې کوم پیغمبر مونږ ته ښوولي دي. او انشاءالله د شرک ایجنټانو ته به دا خبره مونږ ثابته وښیو به چې منکري حدیث مونږ نه یو، منکري حدیث تاسو یې. منکري حدیث تاسو مونږ خو د الحمدلله چې جومات ته راځو نو په هغې حدیث عمل کوو چې کوم پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې خیر خپه به مخکې کې اللهم افتح لي ابواب رحمتک. دا حدیث دی که نه؟ مونږ خو انکار نه کوو. مونږ خو د هغه حدیثو انکار کوو چې کوم افترایي حدیثونه دي، ورته پلي دي، ورته پلي. پیغمبر علیه السلام باندې سحر شوی دی. دا تا ته دین ښیي؟ دین پکې شته؟ دا خو د قرآن خلاف یو د کفر خبره ده. په دې کې څه دین دی؟ موسی علیه السلام لمبل وی او کپړې په ګټې باندې کېښودې چې کله یې ولمبل او بیا راغی هغه ګټې نه یې کپړې اوچتولې چې کپړې واغوندم، ګټې ته یې کپړې وتښتولې. ګټې کپړې تښتئ؟ ګټې کپړې وتښتولې دي. موسی علیه السلام پسې شاته شاته منډې وی، العیاذ بالله بربند لغړ. او ګټه مخکې روانه ده د بني اسرائیلو یو مجلس دی، لکه دلته مونږ ناست یو مجلس دی. هغه ګټه هلته لاړه، موسی علیه السلام هلته ټولو خلکو موسی علیه السلام لغړ ولیدو.
حدیث په منو نه کلم نه مونږ څوک منی زه خو هم چې ما خو ویلي چې د دیوال دی راواچوي او چې د دې ځینې چېرته بل څه داسې خطرناک غوندې شی هغې لی راپرېږدی چې دوړې وړي شي دا حدیث خو نه دی دا مونږ ته دین خو نه ښایي دا خو د پیغمبرانو کپړې وباسي حدیث خو مونږ ځکه منو چې د دې نسبت محمد علیه السلام ته دی د هغه په نسبت یې منو که نه نو چې د پیغمبر کپړې وباسي نو دا حدیث زه ولې منم ځکه دا د دین دشمن جوړ کړی دی اوس روایت کې راغلی چې ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویلو څومره ویلو درې دروغ الله وایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا صدیقا نبیا دا د مبالغې صیغه ده الله وایي زما ابراهیم ډېر رښتینی پیغمبر اوس دا روایت به منئ چې ابراهیم درې دروغ ویلي یا دا روایت موږ له څه دین راکوي موږ ته څه دین ښایي چې دا روایت موږ ومنو دا خو یهودیانو عیسایانو مجوسیانو د دین دشمنانو چېرته جوړ کړل زموږ په دې کتابونو کې راننویستلی سازش شوی دی افترایي دی ګوره موږ منکر سنت نه یو منکر حدیث نه یو موږ لعنت په هغه سړي باندې وایو چې هغه د پیغمبر صحیح حدیث نه مني او د پیغمبر سنت نه مني موږ خو صرف هغه روایتونه رد کوو چې هغه د قرآن خلاف دي یا د پیغمبرانو باندې الزامات لګوي کپړې پرې وباسي موږ وایي داسې حدیثونه موږ نه منو داسې روایتونه نه منو ٹھیک ده که نه صحابه کرامو په مانځه کې پردو ښځو ته کتل داسې مقصد دی چې ډېر روایتونه دي که نه نو اوس که داسې روایتونه مونږ راواخلو وایي زینب رضی الله تعالی عنها علیاذ بالله چې بیا وروسته سره پیغمبر علیه السلام نکاح کړی بیبي شوه مخکې د زید بیبي وه یو ورځې لمبل بربنډه او لمبلي پیغمبر علیه السلام ورته وکتل عاشق شو پې نو زید ته یې ویل چې دې له طلاق ورکړه او بیا ورسره په خپله نکاح وکړه منو به دا که دا کشف المعجوب لیکي او که غټ سړی لیکي موږ په دې باندې څه کوو موږ ته خو د پیغمبر نه غټ نه دی که نه هغه چې د پیغمبر باندې دا الزامات لګوي نو داسې روایتونه موږ منلو ته تیار نه یو او انشاءالله چې روایت د هر څومره په کومه درجه کې د کمې درجې روایت کتاب ولې نه هغه ابن ابي شیبه دی ولې نه هغه مسند عبدالرزاق دی ولې نه مسند حمیدي دی ولې نه ترمذی دی ولې نه ابو داود دی ولې نه ځکه چې امام بخاری درجه خو اوچته ده که نه هغه خو اعلی درجه ده زموږ وایي چې د ښکتې درجې کتاب دی ولې نه لیکن چې د قرآن مطابق او د پیغمبر سنت او طریقه موږ ته ښیي نو هغه حدیث به منو که نه منو بلکل به یې منو او د کېږو به څنګه چې کله مونږ کټ ته خېجو نو د ټولو نه مخکې به خپله بستره ټکو دا سنت کې ښه د پیغمبر بستره به ټک وو چې ټکې وو نو بیا د هغې نه پس به بسم الله ووایو او خیخ په چې د دغه وړمبې برکو کټ ته به وخېجو او بیا به په ښی ډډه باندې سملو ښی لاس به د سره ښکته کړو او دعا به وایو اللهم بسمک اموت و احیا صحیح ده که نه دا د چا طریقه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده په دې به عمل کوو دا زمونږ ایمان دی چې پیغمبر څه کړي دي په هغې کې زمونږ فایده ده او چې د څه نه یې مونږ منع کړي په هغې کې زمونږ نقصان دی او انشاءالله دین مکمل دین چې کوم قرآن او سنت دی هغه دین به موږ په خپل ژوند کې راولو به که نه نو تمامو بایګانو ته درخواست دی چې کم از کم دوه کاره وکړئ یو د کومو ملګرو چې ګیرې وړې دي هغه لوی کوي څه چل وکړئ واعفوا اللحا د الله پیغمبر وایي ګیرې معاف کوئ پرېږدئ ګیرې وړې کوئ نه دا وړې کول دا د چا سنت دي دومره دومره ګیرې وړې وړې ګیرې دا د چا سنت دي ښه خپلې ګیرې وساتئ د نفس مقابله وکړئ د ټولو نه غټ شیطان هغه نفس دی څوک دی هغه خپل نفس دی د دې مقابله وکړئ او انشاءالله ښه ښکلې به ښکارئ الله به اجر درکوي د دې او دویم کار نشه پرېږدئ څه وکړئ نشه پرېږدئ ګورئ مؤمن سړی نشه نه کوي نشې ته الله ویلي دي دا عمل د شیطان دی د چا دی فاجتنبوه د دې نه ځان بچ کړئ ګوره دا د دین دشمنانو ګوره دا خبرې په مونږ کې راننویستلي دي وایي سګرټ چې دی دا نشه نه ده خلک وایي که نه وایي دا مکروه دي نسوار مکروه دي لکه دا چاته ته وایي چې مکروه دي په سګرټو کې تماکو استعمال شوي دي ته دا دومره پیړه تماکو یو سړي ته په دې خوله کې ومنډه هغه دې وخوري ته بیا ګورې چې راغورځېږي که نه یو سړی وایي نسوار نشه نه ده یو چونډۍ دی په خوله کې ږدي دله نشه نه ورکوي ځکه چې عادت دی لیکن چې کم سړی نسوار نه کوي هغه ته دا چونډۍ کېږي چې بیا سر پې چورلي که نه چورلي یا دا کم چې کوي چونډۍ ږدي دغه ته پوره کوڼۍ په دې خوله کې کېږي ته ګوره چې په دم چکر راځي که نه راځي او یاد یې نه کوي زه صحیح ده
دا خبرم صحیح ده کنه ورته وای چې نسوار نشه نه ده چې نشه نه ده نو داسې شی ده ګېډه دې پې مړېږي روټۍ ده ده تنده دې پې ماتېږي اوبه دي ده طاقت ته نه درکوي ویټامینز دې په دې کې سلی دا ستا شی په دې خوله کې دی پرېږدی ولې نه خو نشه نه ده نه پرېږدی که نه تکلیف ته نه درکوي نو مؤمن ته الله دا خطاب کړی دی چې دا شیطانی عمل دی فاجتنبوه لعلکم تفلحون پرېږدئ دا چې په تاسو باندې الله رحم وکړي نو ټول ملګري واده وکړئ نشه به پرېږدئ که نه دا نسوارو دا پوڼې دومره لرې وګورئ چې ښکارېږي هم بیا نه او ثابته ده چې موږ مؤمنان یو ور صحابه کرام چې کله د نشې حکم راغی چې دا پرېږدئ شیطانی عمل دی هغو په هغه وخت کې شراب څښل څه به څښل شراب نسوار نو شراب به څښل مټکي مات کړل شراب چې دی په لارو کوڅو کې توی کړ حکم راغی په دې کې اوس دانش نه دی چېرې سبا به یې پرېږدم بل ورځ به یې پرېږدم د مرګ څه پته لګي که وایې څه به سبا پرېږدم مرګ در باندې نن راشي بیا به څه کوې نو ټولو ملګرو دا وعده ده که نه نشه به پرېږدئ که نه انشاءالله دنیا به هم زمونږ ښایسته شي او د مرګ څه پته نه لګي انشاءالله آخرت به هم زمونږ ښایسته شي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين